د دې به د ډاکټر نه تپوس کوي چې دې تبې له اوبه ښه دي او که نه دي ښه. ولې بعضې تبه به داسې چې هغې له به اوبه ښه ني او ته به غوپه ووایې نو غوپې سره به ګورې غوپه شي. واقعي وروڼو د تبې په ذریعه باندې رب العالمین د انسان نه ګناه رجوي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی چې انسان بیمار یو ته د هغه بیمار پرسیل او تپوس له لاړ شي نه هغه ته ووایه چې ما ته دعا وکړه لکه څنګه چې فرشتې دا د ګناه نه پاک مخلوق دی د فرشتو دعاګانې قبلیږي. دغه رنګې دا بیمار انسان د دې بیمارۍ په وجه باندې د ګناهونو نه پاک شي نو دې مستجاب الدعواتو ګرځي رب العالمین د ده دعام قبلی. دا خو که دا بیمارۍ په دې دنیا کې په انسان باندې نه راتلی نو هر انسان به د ګناهونو د غرونه آخرت ته وړي خو دا بیمارۍ په انسان باندې دنیا کې خامخا راځي. د دواړو جهانو سردار مبارک وی دا سیئات او د ګناهونو د پاره دا تبه مکفره ده دا د ګناهونه دا رجی او چې کم انسان باندې بیماری راشي او تبه پې راشي او دې په هغې بیماری باندې صبر وکړي او دې پې خوشحاله شي چې زه یاره الله به پې رانه ګناهونه ورجوي نو چې دې جوړ شي دې به د ګناه نه داسې پاک شي لکه د مور نه چې انسان پیدا کیږي او په هغه باندې ګناه ني داسې به رب العالمین د ګناه نه پاک کی. ته به انسان د ګناه نه دا پاکی. پاک پیغمبر مبارک وی دا د جهنم بړاس دی د جهنم بړاس ورته رسول الله مبارک ویلی دی فیه جهنم. او بیا پاک پیغمبر مبارک فرمایی ابردوها بالماء دا تبه په اوبو باندې یخه کې. اوس هم ډاکټران وایي چې د کم انسان تبه نو په دې خپو ورله اوبه واچوه په دې لاسونو ورله اوبه واچوه تولیه وله یخه لمده زموږ دا خلک په دې سر باندې کیدي. نو اوس هم دا چل کوي تر دې چې بعضې حدیثو کې راغلي دي چې په انسان باندې تبه راشي یو خاص قسم تبه ده نو دې د یو جاري اوبو کې ودرېږي او د سار ټیم کې به دا عمل کوي او دې به د اوبو طرف ته مخکې نو دې به پکې غوپه ووایي یو ورځ به غوپه ووایي بله ورځ به غوپه ووایي بله ورځ به غوپه ووایي او یا دې پکې روزانه 3 غوپې ووایي نو 3 ورځې به دا عمل وکړي یا به 5 وکړي یا به 7 وکړي یا به 9 وکړي د انسان به الله جوړ کړي. خو ګورې بعضې تبې داسې چې دا یو خاص قسم تبه ده د اوبو کې چې وله غوپه وی د دې به د ډاکټر نه تپوس کوي چې دې تبې له اوبه ښه دي او که نه دي ښه. ولې بعضې تبه به داسې چې هغې له به اوبه ښه ني او ته به غوپه ووایې نو غوپې سره به ګورې غوپه شي نو د ډاکټر نه به تپوس کوي چې بعضې تبه داسې چې هغې له اوبه ښې اوبو سره ښه کېږي او بعضې تبه اوبو سره نه ښه کېږي. نو رسول الله مبارک وی دا په اوبو باندې یخه کې. یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک ذکر د بیمارو کو چې په دې باندې رب العالمین ګناهونه رجوي. یو کس ناستو نو پاک پیغمبر مبارک ته فرمایي ومل اسقام د الله رسول بیماری څه څیز دی والله ما مرستو قطو زما دی په الله باندې قسم یې زه خو چتاړو بیمار شوی نه یم. پاک پیغمبر مبارک ورته سوی قم عنا فانک لست منا پاسه منی منا پاسه ته زمونږ د ډلې نه نه. بیماری خو چې راځي دا خو په مؤمن باندې به بیماری راځي چې بیماری در باندې نشته پاسه ته زمونږ د ډلې نه نه. نو خامخا چې انسان مومن دی په دنیا کې ګناهونه کوي نو رب العالمین په ده باندې رحم کوي په دنیا کې په بیماری راولي د هغې په وجه رب العالمین د ده نه دا ګناهونه ورجوي. زمون خلک بعد وخت کې به وایي یاره چې په دې سړي دا بیماری راځي که نه معلومیږي دا چې دا الله ته نږدې نه دی او چې دا کم سړی داسې چې 6 کاله پې سردردي هم نه راغلی یاره دا سړی نویک سړی دی ځکه په ده بیماری نه راځي. دا خبره رونو دا چولټه خطا ده او دا غلطه ده.